نبی علیہ السلام مبارک چې کله په شپه د معراج باندې ځمکې نه روان شو، اول اسمان نه لاړ، ځمکې نه روان شو، اول اسمان ته لاړ. څومره چې ملک عالم ناسوت دی حضور مبارک کراس کړ، عالم ناسوت یا ټول کراس کړ. دا اعلان انسانانو ته چې په تاسو کې ټولو نه بهتر شخصیت محمد رسول الله عالم ناسوت ایچا نه کراس کړی. محمد رسول الله مبارک اول اسمان ته چې ورسېده عالم ناسوت کراس شو، اول اسمان ته روان دی. نبی علیہ السلام زواقعه نه بیانو، نقطار ته بیانو. عرش عظیم ته محمد رسول الله رسېدلی دی، عالم ملکوت یې کراس کړ. فرشتو ته اعلان وشو ستاسو په ټولۍ کې محمد رسول الله په شان ته څوک نشته، ستاسو نام بهتر دی. عالم ملکوت یې کراس کړ. هغې نه وروستو عالم جبروت شروع شو. نبی علیہ السلام مبارک له رف راځي، د نور سورلي راځي، په هغې باندې سورګي یو یو پرده د نور په کلونو کلونو زرونو کلونو باندې مسافت دی. نبی علیہ السلام مبارک عالم جبروت کړی شو چې څومره انوارات او تجلیاتو ټول محمد رسول الله ته ملاو شو. هغې نه مخکې لاړ ملک جبروت، عالم جبروت نه مخکې لاړ. کوم عالم نه لاړ؟ عالم لاهوت لا، عالم لاهوت نه لاړ عالم هاهوت لا. اوس په دې ځای کې یو خبره درته کومه، قرآن آیات درته وایم، زړه په سترګو باندې واورئ، اواز به راته راکوئ. کله چې عالم هاهوت ته نبی علیہ السلام ورسېده، الله ذات ته ورسېده، اللہ جل جلالہ یو آیات نازل کا وہ سورت نجم کی آیات کیسا نازل کا؟ اللہ فرمائی ثم دنا یا عالم ہاہوت کی رب ورته نږدې شو. ربی او تاسو ته پته ده یو خبره درته کومه چې کله عالم هاهوت ته رسي او دې ځای ته قریب شو، رب مصطفیٰ علیہ السلام مبارک ته څه فرمایي؟ قف یا محمد ان ربک یصلی. حضور مبارک دلته ودرېږه، لږ رب په تا باندې درود پاک ووایي. چې کله هاهوت ته ورسېد الله ذات ته، اوس آیات باندې لږ ځان راسره پوه کړئ. ګورئ یومي قربت، او صاحبان د علماو خبرو باندې ځان پوه کړئ. یومي قربت، قربت څه ته وایي؟ انسان پتا نه لږ لري که یو انچ ولې وي. قربت زه وایم دا سړی زما قریب دی. قریب لفظ چې استعمال شو یا قربت لفظ چې استعمال شو، هغې مقصد دی چې په منځ کې یو انچ فاصله نه خو شته. یو قربت باندې ځان پوهېږه چې کله انسان وایي چې دا سړی زما قریب دی، مقصد یې دی چې د ده او زما په منځ کې فاصله شته. اے صاحبانو یو وصال دی، وصال چې کله چا وایي چې ما چاله وصال ورکړی، هغې مطلب دا دی چې د دواړو په منځ کې انچ جداوالی نشته. وصال ځان له شی دی، قربت ځان له شی دی. اوس رب ته ګورئ، رب څه فرمایي چې کله چې ما ته راورسېده ثم دنا، الله فرمایي زه ورته قریب شوم، رسول الله مبارک ته زه نږدې شوم کما یلیق بشانه. پته لګي چې په منځ کې فاصله وا قریب بالقریب دی، دا چې منځ کې فاصله وي. بیا آیات کې الله څه فرمایي؟ ثم دنا، زه بیا رسول الله ته نږدې شوم، فتدلى، نور ته نږدې شوم. څه مطلب؟ الله فرمایي قربت د مصطفی علیه السلام مبارک په وصال باندې بدل. اول قربتو ثم دنا، الله فرمایي چې قریب شو. فتدلى معنا سره بیا نور قریب شو. نور څومره قریب شو؟ یو ځل قریب شو. اول دنا معنا د قریب شو چې الله فرمایي فتدلى نور قریب شو. څه مطلب؟ اول قربتو، دویم ځل چې را قریب شو رب فرمایي مصطفی علیه السلام له وصال ورکړه.
یعنی دوم رمضان تلا نجدیک کما یلیقو بشانہی چیزما مصطفیٰ علیہ السلام محمد کی ایچ فاصلہ نورے دوم رمضان نجدیک بلا تشبیح و تمثیل لگا سمون اسی و مثال در قوم یو دود و کسان دا سی قدری گو او دا لسون دا سی کرو او تم دا لسون دا سی کرے او زمانی لسو سر لسون دا سی کو لگی منس کے فاصلے دیتا قربت یہ او جدا اللہ سر دا سی تاو کرم او دا اللہ سر نتاو کو دیتا مثال یہ دا مثال ہے جدا زان پورے سڑے مونگو تا سکو لگو دیتا مثال یہ او دا لسونم جدا سی سر دیولی دیتا قربت یہ مثال کو طور پر استاذت ہویا ہوں قرآن کریم دا آیات اللہ فرمائی اور نجدیشم او بیاو اور نجدیشم او اللہ قربت مرادے اور دویم دا وصال مرادے کما یلیقو بشانہی زار شمع مصطفیٰ علیہ السلام مبارکنا شیطان سے ملاقات اور سر رب متعال کرے چھو مخلوقات انسوک نو او فاصلے رب متعال پوری ختم کرے